د دریو عظیمو شانو غټو فایدو دپاره دا وظیفه ده. د دریو زبردستو او حاجتونو چې هغې دپاره ټول مسلمانان نن لګیا دي، هغه درې حاجتونه به الله تعالی ستاسو صرف او صرف په دې وظیفه باندې پوره کوي. او دا وظیفه د یو څو کلمو ده، او دا وظیفه صرف په 4-5 یا زیات نه زیات په 10 سیکنډه کې دا وظیفه کولی شئ. تاسو په 10 سیکنډه کې تاسو ته الله تعالی درې غټ انعامات درکړي، داسې انعامات چې ټول خلک د هغې دپاره لګیا دي چې الله تعالی دا حاجت مې پوره کړي، دا مې پوره کړي او دا مې پوره کړي. کم چې درې غټ حاجتونه دي الله تعالی په 10 سیکنډو کې درکوي مسلمانانو وروڼو خویندو، نو راځئ دا وظیفه زده کئ، دا وظیفه تاسو وکئ. انشاءالله دغه درې فایدې، دغه درې انعامات، دغه درې فروانې به الله جل شانه د دربار نه تاسو ته میلاو شي او بیا ښکلی ژوند تېروئ، نه به چاته محتاجه او نه به چا نه هغه مدد غواړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو عزتمندو په دین میینو مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به انشاءالله روغ جوړې په صحت کې به یې الله جل شانه هم خوشحاله و باد تر و تازه کامیاب لره. هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، هر ملک کې چې دي، خدای دې کړي چې امریکا کې یا سعودي کې، هر ملک کې چې دي، ټوله مسافر دی الله جل شانه په علم کې دي. مالک الله دغې ټولو مسافرو ډېره اوږده زندګي د صحت د عافیت والا ورکړي، په خپلو کورونو ته په ډېر ښکلي انداز او ښکلي طریقې سره مال دولت سره خپلو کورونو ته راوستلی کړي. او الله جل شانه د عام مسلمانانو ټولو حاجتونه پوره کړي. او الله تعالی دې زموږ د ټولو مرداګان څونه چې خلک زموږ رشته دار وفات شوي، خپلوان وفات شوي دي، یا داسې عام مسلمانان وفات شوي دي، الله تعالی د ټولو مسلمانانو کامل مغفرت نصیب کړي. امین پې ووایئ. ډېرو محترم مسلمانانو، نن د اودس چاره دام په ټیم کې صرف د 10 سیکنډو وظیفه زه تاسو له درکومه. یعنې تاسو چې کله چارندام شروع کړئ نو دا وظیفه دغې ټایم کې کوئ. کو یو پیره دې وکړه، کو 2 پیرې دې وکړې، کو 3 پیرې دې وکړه، کو مسلسل دې اودس چارندام ختمېدو پورې کوله. یعنې کله چې ته مخ او لاس وینځي نو بسم الله چې ته کله ووایې شروع کې دغې نه واله تر د اودس چارندام خپو انځلو پورې دا دعا ته ووایه. انشاءالله العزیز الله جل شانه به 3 فروانۍ درکړي، 3 انعامات به درکړي، 3 غټې فایدې به راته حاصلې شي. هغه فایدې په لاکو په کروړو روپۍ هم نه حاصلېږي. د دغې فایدې د حاصلولو دپاره خلک 40 لکه روپۍ لګوي او امریکې ته ځي. د دغې فایدې د حاصلولو دپاره خلک ځي سعودي عرب ته 18 لکه روپۍ لګوي، 15-16 کاله مسافري کوي د خپلو ښځو بچو نه. او هغه مسافر چې ملیشیا ته ځي، قطر ته ځي، هر ملک ته ځي، نو دا په دغه عوض باندې ځي. هغه 3 فایدې زه تاسو ته بیانوم انشاءالله. د دریو نه ماسیوا به راته الله تعالی نور مراعات هم درکوي، خو دا 3 فایدې چې دي دا ته زه بیانوم، دا به راته خامخا الله جل شانه درکوي. ها، خو دا وظیفه به تاسو انشاءالله خامخا په ښکلي انداز او ښکلي طریقې سره کوئ. ګوره تاسو چې کله هم اودس چارهدام کوئ، یو ګوره استنجی په دې خبره ځان پوهه کړئ چې کله اندای محسوسه وینځلي که نه، یا تشو مجازیه یا ډکو مجازیه دې ته اندای محسوسه وي نو دې ته استنجا وي. ها، او کوم چې چارندامي یعنې دا 4 اندامونه وینځلي، مخ، لاسونه، خپې، صحیح شوه، دې ته چارندام، نو دا به د چارندام په وخت کې دا وظیفه تاسو کوئ. ښه، صحیح ده. د دې فایدې به دی مسلمانانو وروڼو چې د دې فایدې ګوره دا د مسلمانانو وروڼو ګورئ، ستا ذاتي کور نشته دی، یا د کور دی په کور کې د سره خواښې ده، په کور کې د سره څه ورته وایي د رور، یعنې د رور چې کومه ښځه وي که نه، هغه د سره ورندار د سره ده، یا ورته یور د ښځې وایي که څه ورته وایي، دغه د سره ده. وایي چې ماله خپل الله تعالی کور راکړي یا رور دی، یا وایي چې د خوشحالو زندګي راکړي او کور به زما جدا شي په هره طریقه چې، نو الله تعالی به دله کور درکړي. دا یو غټه فایده شوه. یو تا ته او ښکلې ترقي میلاو شي، د دنیا ټولو وسعتونه به تا ته الله تعالی درکړي. ستا که ملازمت دی، که ستا سورلي ده، که ستا عهده ده او ترقي ده او خوشحالي به راته الله تعالی درکړي. صحیح شوه. یو دا چې الله تعالی به ګوره د انسان ګناهونه معاف کوي دې وظیفې سره. ها، ګناهونو دپاره انسان څونه توبې وباسي، یعنې دا 10
لس سکنډه کې به الله تعالی ستاسو ګناهونه هم معاف کړي. ستاسو هر قسم وسعت په تاسو راولي، کو هغه ستاسو کور وي، کو هغه ستاسو سورلي وي، کو هغه ستاسو ملازمت وي. صحیح شه که نه. او دریم نمبر دا چې د رزق فراخي به در باندې الله راولي. نو رزق دپاره ګوره خلک 15 شل 30 50 لکه لګوي امریکې ته ځي، خلک په 15 لکه لګوي سعودي عرب ته ځي، دوبۍ ته ځي، د دنیا ملکونو ته ځي، د دې دپاره چې زما رزق پراخه شي، بچو له وګټم، ښکلی کور ساز کړم، ښکلی کاروبار روان کړم، ښکلی ګاډی سورلي را سره وي. نو مسلمانان وروڼو هغه مسافر خو الله تعالی دې ډېر خوشحالي ورکړي، الله تعالی دې ورته د هر څه ورکړي. لیکن تاسو په خپلو کورونو کې دا وظیفه صرف شروع کړئ د اودس چهاردام په ټایم کې، نو تاسو ته به الله تعالی 3 غټې انعامات درکړي. اوس زه تاسو ته دا دعا هم ویم، دا دعا به تاسو ته انشاءالله په سکرین باندې هم زه پرېږدم چې تاسو ته ځان له سکرین شاټ وباسئ، ویډیو ځان سره سیو کړئ، مسافرو ته هم وایئ دا دعا وایئ، دغه رنګې په کور کې زنانو ته هم وایئ، نارینهو ته هم ووایئ، یعنې خپلو بچو ته هم دا دعا وښایئ چې هغوی اوس نه دا وظیفه کوي، الله تعالی به د هغه په ژوند کې برکت واچي او دا ټول انعامات به ورته الله تعالی ورکړي. ګورئ، اللهم اغفر لی ذنبي، ای الله زما ګناهونه معاف کړي. ګوره ګناهونه معاف کېدل دا د الله تعالی یو لوی نعمت دی او دې سره الله تعالی معاف کوي. ها بل چې ووسع لی فی داری، الله زما کور فراخه کړي. نو کور د فراخېدو نه مطلب دا شو چې ستا به کور دې وړوکی دی، الله تعالی به یې دله غټ کړي. صحیح شوه. ستا زندگی وړه ده، الله تعالی به یې دله لویه کړي. ستا کاروبار وړوکی دی، الله تعالی به یې دله غټ کړي. ستا سره وړوکی موټرسایکل دی، تا الله تعالی غټ درکړي. نو دغه رنګې دا ګوره یوازې پکې دا نه دی چې کور به دې غټ شي، د دنیا چې څونه ستا څیزونه دي ضرورت دي، الله تعالی به تا ته هغې کې فراخت راولي. وبارک لی فی رزق، الله تعالی زما په رزق کې برکت واچي، زما په رزق کې سکون واچي، خوشحالي واچي. دا څومره مسلمانانو د فایدې ګوره سلوټ. اللهم اغفر لی ذنبي ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزق. اسانه دعا ده، ډېره زیاته انتهایي مجربه ده. ګورئ د کمال نړکه وظیفه ده، خامخا یې ګورئ تاسو د خپلو حاجاتو دپاره وکئ. چېرته هم دا وظیفه فریږ نه دی. انشاءالله العزیز الله جل شانه د ذات نه امید دی چې د کمې 3 فایدې دي الحمدلله زه ذاتي طور څه پخپله ویم. الحمدلله زما کور غټ دی، الحمدلله هر یو نعمت را باندې د الحمدلله شکر دی د الله تعالی کړی دی او چاته محتاجه شوی نه یم. دا دعا چې مې شروع کړې ده الحمدلله، هغوی چې بعضې وخت کې الله جل شانه د سړی په سړي باندې امتحانات وي، هغه به هر حال بله خبره ده، لیکن ښکلی ژوند، ښکلی الحمدلله ساعت په هر اعتبار سره دې وظیفې د برکات سره الله تعالی ماته راکړی. الله تعالی دې تاسو ته هم درکړي ډېرې خوشحالۍ عزتونه. الله تعالی دې ستاسو د ټولو مسافرو نه راضي شي. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. جزاک الله خیره.